الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه أما بعد عزیزان ملت قابل قدر مشرانو کشرانو اوریدونکو مسلمانانو د آخری لسو سورتونو د ترجمه تفسیر مختصر غوندې تشریح د هغې وعده مې تاسو سره کړې وه د هغې نه دا یو صورت دی سورت الکافرون مکی صورت دی مکه معظمه کې نازل شوی دی په قرآن کریم کې چې کم نمبر دی نو 109 نمبر دی 109 او په اعتبار د نزول سره 13 نمبر دی یعنی دینه مخکې په عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم باندې اول سورتونه نازل شوی دا 13 نمبر باندې دی او د سورت نوم سورۃ الکافرون په دې سورت کې د اول آیت نه هغه معلوم دی قل یا ایها الکافرون د دې صورت فضائلم چې دی نو هغه سره ډېر زیات دي انشاءالله فضائل به هم درته ذکر کم خو شان نزول د دې صورت چې کوم دی نو هغه سره یعنې کله کله داسې وي چې د یو صورت د نازلېدو دپاره څه وجه څه سببي یا کفارو چې کوم دی نو هغه سره یو تپوس کړي یا کله کله خود صحابو چې کوم دی نو د یو حکم یو مسئلې باره کې تپوس کړي نو دا صورت را نازل شي یا چرته داسې چې د کفارو طرف نه چې کوم نن په اسلام باندې یو اعتراضي د هغې د دفع کولو دپاره صورت نازل شي نو دقه کم چې هغه اعتراضي یا کم چې د مسئلې د وضاحت دپاره معلومات دا سبب شي دپاره د نزول د دې صورت دغې ته شان نزول وی او دارنګې سبب ورود وی کله چې عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم په مکی زندګۍ کې د 40 کالو په عمر کې نبوت ورته ملو شو او د اسلام دعوت د مکی خلکو ته ورکړې دغه وخت کې د مکی آبادی ډیره مختصر وه او چې کله یو ځای کې آبادی مختصر وي نو خبره ډېر زر د کلي بل سر ته رسي ځکه چې مختصر آبادی وي نو خلک زر خبرېږي نو د حضور علیه السلام دغه دعوه د رسالت او دارنګې د توحید هغه بلنه او هغه دعوت دا ډېر زر چې کوم دی نو د مکې بل طرف ته ورسېده نو که په لومبۍ ورځ چاته معلومات ونه شي نو په دویم ورځ الډې هغې ته پته ولګېده چې داسې یو شخصیت دی چې هغه د نبوت دعوه کوي نو د پخوانه چې کوم نو دا یو طریقه ده لکه په دې وخت کې چې کله یو سړی داسې څه عجیبه غوندې
خبره وکړي نو خلک په هغې باندې حیران شي او بیا د هغې باره کې خبرې کوي چېرې د دې سړي څه مقصد دی، د دې سړي د دې خبرې کولو نه څه مقصد دی او دې پسې څه نتیجه تړلې شوې ده. نو دغه رنګې د حضور علیه السلام په دې دعوه د نبوت باندې دا عربو چې کوم نن هغه سره دا مشران حیران شو، په تعجب کې پرېوتل او بیا چې کوم نن هغه سره د خانه کعبې سره بالکل نږدې مخامخ چې هغه اوس مسجد حرام کې او د خانه کعبې ایریا کې مسجد حرام کې راغلی ده، د دې یو اداره و دارالندوه ورته ویلې، یعنی د مشورې او د دې چې کوم د ګپو شپو یو ځای و، هغې کې به دا ټول را جمع کېدل او دارنګې چې کوم نن هغه سره هغه چې څه خبره او مخې ته راغله او په هغې باندې به رای ورکوله، هغې ته دارالندوه وایي. هغه دارالندوه کې دا ټول چې کوم نن مشرکین را جمع شو، دا سرداران عاص ابن وائل، اسود ابن عبدالمطلب، ولید ابن مغیره، عتبه وغیره، دا مشران غون را جمع شو او دارنګې چې کوم نن هغه څه دې باره کې گفتگو شروع کړه چې یاره د محمد علیه السلام د نبوت چې کوم نن هغه سره هغه دعوه کړې ده، نو چې د دې دعوې پسې څه غرض لګېدلی، مقصد یې څه دی د دې خبرې نه، او دارنګې څه غواړي، مقصد یې څه دی او غواړي څه. خپل منځ کې چې کوم نن هغه سره دا مشوره کوله چې ځکه چې داسې یو دعوه سړی کوي نو هغه خامخا څه غواړي. په دې زمانه کې چې د نبوت دعوه، د نبوت دروازه په آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم نن هغه سره بند ده او دارنګې چې تر قیامته پورې بل نبي او پیغمبر نشي راتلی، نو که څوک دعوه کوي نو هغه د امریکې د پیسو دپاره کوي، مالي دغه دپاره کوي، په خبره باندې رسې هغه به چېرته د یو طرف نه ورته چې کوم نن هغه سره څه مالي فنډ میلاویږي، د دې وجې نه چې کوم نن هغه سره هغه د غټ او دارنګې د عظیم جرم ته چې کوم نن هغه سره غاړه ږدي چې هغه د نبوت دعوه کوي، یا د داسې سړي چې کوم د نبوت قایله کېږي چې هغه کس د نبوت دعوه کړې ده. نو د دې وجې نه هغه وخت کې د خلکو په ذهن کې دا نقشه راغله چې دا محمد علیه السلام چې دا د نبوت دعوه کړې ده، نو دې پسې څه مقصد او څه غرض لګېدلی دی. نو خپل منځ کې سره کېناستل او هغه هر یو خپل یو رای ورکوله چېرې مقصد ورپسې څه دی، دې پسې شاته بیکګراونډ څه دی، څه چې کوم نن هغه سره هغه غرض لګېدلی دی. چا پکې دا وویلې چې یاره چونکې مالی حالت د محمد علیه السلام کمزورې دی، نو مال را جمع کول غواړي، ځکه چې په دې وینا باندې به خلک چې ورته رانږدې شي، خلک به را جمع شي، نو مال به ورته را جمع شي، نو مالی حالت مضبوطولو دپاره دا د نبوت دعوه کړې ده. نورو کسانو وویلې چې دا خبره هم صحیح ده، دا خبره هم صحیح ده، خو زیاته چې کوم نن هغه سره مضبوطه خبره دا ده چې چونکې د محمد علیه السلام چې په دې عربو کې په ځوانانو کې د ده نه مضبوط ځوان او حسین ترین شخصیت نشته دی، او دارنګې په دې ځوانۍ په عمر کې چې کوم نن د 25 کالو په عمر کې د یو کونډې زنانه سره د نکاح کړې وه، نو اوس چې دا د نبوت دعوه یې کړې ده، نو چېرته چې کوم نن د ځوانې زنانه سره د نکاح چې کوم نن غرض یې دی. د هر چا ذهن کې چې څنګه ګندي هغسې چې کوم نن هغسې نه مشوره ورکوي. نو د دې وجې نه وی چې دا اصل کې چې کوم نن هغه سره نکاح کول غواړي د یو جینۍ سره، د دې دپاره چې کوم نن دا دعوه کړې چې خلک ته راته وشي نو څوک به ولې یو جینۍ ورکړي، نو دا دعوه یې کړې ده. دا خبرې دوی خپل منځ کې سره چې کوم نن هغه سره ډیسایډ کړه، خپل منځ کې سره چې کوم نن هغه سره فیصله کړه چې رزو او یا دا خبره یا دا خبره خو ورته ورنږدې کېږو، نو دا ټول بیا رالل او عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم چې کوم نن خدمت کې حاضر شو او ورته یې ویلي چې موږ داسې اورېدلي دي چې تاسو د نبوت دعوه کړې ده. نو ویاو همدقسې ده، ما باندې د الله جل شانه د طرف نه کم چې هغه د باری تعالی طرف نه ناموس او ټولو پیغمبرانو ته هغه راځي، حضرت سیدنا جبرائیل علیه السلام هغې چې کوم نن هغه سره ما ته وحي راوړې ده،
زه د الله جل شانه طرف نه پیغمبر یم او وحی راځي وحی چې کوم نه راځي او دارنګې دا سلسله چې کوم نه هغه سې داسې شروع ده را روانه ده نور وحی به هم راځي او دا درته وایم چې الله جل شانه وحده لا شریک ومنئ د قیامت ورځ چې کوم نه راتلونکي د هغه حق او سچ ومنئ ټول پیغمبران چې کوم نه هغه سره حق او سچ منل او هغې باندې ایمان راوړل او طریقې او دارنګې زندگی د هغه پیغمبر د طریقې لاندې تیرول کم وخت کې چې دغه امتي او دارنګې رښتیا وایې دروغ مه وایې او دارنګې چې کوم نه هغه سره په دې وطن کې فساد مه خوروئ دا څو خبرې ورته وکړلې نو بیا هغې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم ته چې متوجه شو یو کس ورته وویل عتبه ولید ابن مغیره ورته وویل چې داسې چل دی چې مونږ به تعالی دا نه دولت درکو چې ستا د 7 نسلونو دپاره به کافي شي د خپلو ملګرو ته وویلې چې دا نه دولت دې ته ورکو چې د دې د 7 نسلونو دپاره کافي شي 7 نسلونو دپاره دا عالمگیر بادشاہ نوم موریدلی فتاوی عالمگیریه چې اصل کې په فتاوی هندیه سره مشهوره ده خو چونکې دا د بادشاہ په حکم باندې دا لیکل شوی هغه وخت کې 1500 علماو دا فتاوه را جمع کړې وه چې د هغې مشر او سربراه د شاه ولی الله رحمت الله علیه پلار و شاه عبدالرحیم دا فتاوی هندیه چې مشهور په فتاوی عالمگیری سره ده عوامو په اصطلاح کې فتاوی عالمگیری سره مشهور او طالبان په فتاوی هندیه سره مني دا دواړه نومونه دي دا عالمگیر بادشاہ د په حکم او دارنګې د چې کمونو په مرسته باندې د حکومت په تعاون باندې چې د بیت المال نه وسدغه کو نو دا فتاوا وجود ته راغلی ده طالبان د هغې نه استفاده کوي 6 جلده کې ده او بیا په هغې باندې د سایډ ته چې کمونو یو بله فتاوا لګېدلی اول 3 جلد باندې فتاوی قاضي خان دی او شاته 3 جلد باندې فتاوی بزازیه ده به هر صورت دا اورنګزیب عالمگیر بادشاہ چو دا د په دغه کې چې لنګرخانه کې به څوک نه ایسارېدل یعنې د چې کوم ذاتي لنګري وو هغه د سره وخت نه تېرو بس خو چې یو ورځ به یې لنګرتوب وکړه په دویم ورځ به تښتېده او کم چې هغه د نورو چې کوم نه هغه سره هغه غټ لنګر او دا کم چې د وزیرانو دپاره پخلی مخلی کولو غټ لنګر ته به ځان تخته و دارنګې د خاص د کور چې کوم لنګري و هغه هغې نه به ځان تخته یو کس چې کوم نو په دې لنګریانو کې ویلې چې یاره دا څنګه چل دی چې د دې بادشاه نه هر سړی تښتي زه د لنګریتوب کومه او که هر سینو چې کوم نو زه به نه تښتم نورو کسانو ورته وایي چې مه کوه ګورې رو به تښتې دا سړی داسې بوډلالي غوندې وایي هر څه چي چې څو پورې په زور نیم را پاره کړی نو زه به ترې نه راځم خو د ده دا لنګریتوب به کومه چې کله راغی بادشاہ ته ویلې بادشاہ ورته چې لکه موږ وګورئ ما سره به ټیکو نه شي وبه تښتې ورته چې نه څو پورې تا نیم پاره کړی زه نه تښتم بس صحیح ده خبره وکړې شوه لنګریتوب یې شروع کړه ماښام چې کوم دی نو هغسې ماسپښین ورته چې 2 کیلو هغه وریجې راوړه او کچړي ترې نه پخه کړه او 1 کیلو ما ته پرېږده او 1 کیلو کور ته ولېږه د بادشاه کور ته نو هغه 1 کیلو چې پخه شو 1 کیلو د بادشاه کور ته ولېږله 1 کیلو بادشاه ته پاتې شوه لنګري ته چې کوم دی نو یې سم پاتې نه شو لنګري ته یې سم پاتې نه شو لنګري چې وکتل چې دا خو عجیبه غوندې خبره ده اوس خو مې وعده م کړې ده چې زه نه تښتم څو پورې چې تا تښتولی نه یم خو اوس چې داسې څه کار وکړم چې بادشاه مې په زور پره کړي آخر دا چې یو ځل یې داسې وکړل چې په دغه کې چې کوم دی نو هغه څه دی هغه 2 کیلو چې کوم وریجې پخولې په هغې کې ښه ډېره مالګه واچوله چې بادشاه چې کوم دی نو هغه څه غوسه شي او بس پره مې کړي بادشاه چې کله هغه نوړۍ خولې ته کړه نو بس ویې کتل چې کار یې خو کړی خو ښه په مزې مزې سره یې وخوړله دې حیران شو چې یاره بادشاه لکه چې بلډ پرشر یې لو دی او دارنګې چې کوم دی نو هغه سرې مالګه ولا ښه ده
نو بله ورځ یې ښه پیکه پخه کړه د سره یې ورته مالګه ونښودله هغه هم بادشاه وخوړله خو بیا ورسره بادشاه داسې کار وکړ چې ورته یې چې داسې چل وکړه چې بل الله یو 3 کیلو چې کمدنو وریجې راوړو هغه پخې کا یو 3 کیلو او د قاعدې مطابق چې کمدنو نیمې به کور ته ولېږي مونږ کرا او نیمې ما ته راولېږي وریجې پخې کړلې نیمې کور ته ولېږل او نیمې چې کمدنو هغه سره هغه دته پاتې شوې نو چې څه لږې ډېرې وخوړل باقي داسې لږې لږې چې کمدنو ډالۍ کړه ورته یې دا د وزیرانو له ولېږه او وخت که نه وزیرانو ته سوال جواب وکړه چې د بادشاه طرف نه به تاسو ته یو ډالۍ راځي یو پیرزون او یو تحفه نو وزیران ډېر زیات خوشحاله وو او هغوی د مخکې نه چې کمدنو هغه سره ذهن کې دا تړلی وه چې د بادشاه د طرف نه به ډالۍ وي نو چې کم کس یې راوړي نو هغه ته مونږ خاص چې کمدنو اعزاز ورکوو چې کله هغه دا وریجې چې کمدنو لږې لږې تقسیم کړه او هر وزیر له یې وړلې هر وزیر به مخې ته استقبال ته راوتي د بادشاه د طرف نه چې کوم مونږ ته ډالۍ راغلی ده او دې لنګري له به چې کمدنو هغه سره تعاون ورسره وکړو پیسې به یې وله ورکړلې د ټولو وزیرانو طرف نه ورته پیسې میلو شولې چې کله چې کمدنو هغه صاحب بادشاه خوا ته راغی ورته چې څنګه وزیرانو څه درکړه ورته وایي بادشاه صاحب دا نه یې راکړه چې زما د 2 پوسټم بس وی ښه داوال او آینده لپاره پخلی سم کوه آینده لپاره پخلی سم کوه دلته دا مسله علما چیړي چې اورنګزیب بادشاه ولې چې کمدنو هغه سره دې سړي له حالانکه حدیث مبارک کې خو راځي چې کله ته یو کس تا لپاره پخلی وکړي نو پکار دا دی چې ته هغه ځان سره کښېنې او که کښېنولې نه کښېني د سره شرمېږي نو یو څو نوړی وله ورکه خوله کې او دلته چې کمدنو هغه سره دې لنګري ته د سره هغه څه پاتې کېدل نه نو دلته کې هغه خادمان په 2 قسمه دي یو هغه دی چې هغه د خپل خدمت هغه ته تنخواه میلاویږي او یو دا چې ورته نه میلاویږي لله فی الله چا خدمت کوي دلته کې د اورنګزیب باچا چې کوم خادم و دته آلریډي د بیت المال نه تنخواه میلاوې ده هغه چې کوم د خپل کانې تنظیم په خپله کوي د هغه د کانې تنظیم په بادشاه باندې نشته دی او نه د څه پرېښودو او که یو سړی لله فی الله چا خدمت کوي نو هغې دپاره دا حدیث مبارک دی چې بیا پسې اخرى بیا پسې اخرى نو چونکې دلته دا مسله بیا دغه کوي چې د اورنګزیب باچا چې کوم دی نو صرف 2 کیلو نو وایي چې دا داسې ده چې اورنګزیب باچا د بیت المال نه پیسې نه اخیستې د بیت المال نه تنخواه نه اخیسته او قرآن کریم به په خپل لاس سره لیکو هغه به بیا خرڅو قرآن کریم به لیکه به خرڅو نو هغې نه چې کم دغه به راتله کم پیسې نو هغه به د په خپل لنګر کې لګولو په ځان باندې نو هغه دا نه وي چې د 2 کیلو نه زیات پیسې راشي به هر صورت خبره مې دا کوله چې هغه چې کمدنو هغه سره ولید ابن مغیره وویلې چې یاره دا نسه به درته درکو چې د 7 پوسټو پورې وستا او نسلونو پورې وستا کافي شي او دې کې به څه زه درکړم او باقي به دله دا نور درکړي عتبه وویلې ورته او د خپلو کسانو ته مخاطب شو چې داسې چل چې تاسو ټولو ته پته ده چې زما لوڼه ډېرې ښایسته دي او دارنګې په خبرووالو کې مشهوره دي او دا ټول چې کوم دی نو هغه سره د مکې دا ښه اثر رسوخ والا خلک یې رانه غواړي او چاله یې نه ورکو نه که دا محمد علیه السلام په کمې باندې چې کوم دی نو ګوتې کېدي او کم یې خوښوي مونږ به وله هغه ورکو خو دې دی چې کوم دی نو هغه سره هغه د دې خپل دغه نه قلار شي دا ټولې خبرې چې کوم دی نو هغه سره وشولې او وی ویلې چې دا نه څه به درکو چې مالامال به دي کړو آقای دو جهان سره سم د هغې په جواب کې وفرمایل چې که تاسو ما ته دا ټوله دنیا هم راکړې او د دنیا بادشاه هم یم کې خو بیا هم چې کوم دی نو هغه سره زه د خپل میشن او دارنګې د خپل چې تحریک نه رستو کېږم ځکه چې دا خو خدایي تحریک دی دا خو د باري تعالی طرف نه چې کوم دی نو ما ته حواله شوي یو ذمهواري ده د دې وجه نه ستاسو دا خبره بې ځایه ده او حدیث مبارک کې دا هم راځي که تاسو ما ته چې کوم دی نو هغه سره د انور راوشو کوي او په دې لاس کې راته کېدی په یو لاس کې سپوږمۍ په بل کې بیا هم هغه ته چې کوم دی نو د خپل دغه نه رستو کېدی نه شم او بیا چې دی هغه خپله خواري ماري وکړل او پوه شو چې یاره دا خو چې کوم دی نو هغه سره داسې نه مني په هېڅ طریقې سره نو بیا ورته وویلې چې داسې به وکړو ځکه داسې نه کېږي نو داسې به وکړو چې تقسیم کار به وکړو یو کال به مونږ ستا د خدای عبادت کوو
او بل کال به چې کوم ته مونږ سره زمونږ د بوتانو عبادت کې عقاید جهان مصالحت به وکړو یو کال به مونږ تا سره ستا د خدای عبادت کوو او بل کال به چې کوم نه هغه سره ته مونږ سره زمونږ د بوتانو عبادت کې نو دې خبره باندې مصالحت وکړو نو دقې نه پس دا سورة الکافرون نازل شو دا سبب نزول دی د پاره د دې صورت د دې پس منظر دا و چې مخکې نه داسې خبره ونه بیا پسې دا صورت نازل شو بعینهم دقه ټایم کې چې دا مشرکین مکه ورسره ناستو عقاید جهان صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله وحی راتله نو د پومه په میاشت کې به چې باقاعده د هغې د مخ مبارک نه تندي مبارک نه خولې بهېدلې د دې وحی هغه زور او هغه دبو هغه دانو چې کوم نه هغه سره خولې به بهېدلې خولې حضرت عایشه راته فرمایي او دارنګې چې کوم نه هغه سره که بالفرد د اوښې د پاسه به د سفر په دوران کې نو هغه اوښ به زر سم لاستله د دې وحي به دانه بوجو چې بیا به چې کوم نه هغه اوښې حضور مرګ نشو برداشت کولی حضرت زید بن ثابت راته فرمایي چې هغه کاتب وحي دی چې یو ځل چې کوم نه هغه سره هغه د حضور علیه السلام چې کوم نه پتون زما په دې پتون باندې پروت او دارنګې د وحي سلسله شروع شو نو ما وی چې زما پتون مات شو دانه دبو او دانه چې کوم نه هغه سره هغه بوج راغی به هر صورت دو د وحی دا سلسله چې شروع شوله نو د دې خلکو دا خیال راغی چې لکه لکه چې زمونږ په خبره باندې اګري شو او مونږ سره دا خبره لکه چې منې ځکه چې خاموش او وحی راتله چې کله وحی سلسله ختمه شوه نو هغې حضور مبارک ورته دا سوره قل یا ایها الکافرون ای کافرانو لا اعبد ما تعبدون زه عبادت نه کوم د کومو چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوئ د هغه څه چې زه عبادت کوم مطلب دا دی چې دا ستاسو کوم تقسیم دی خود ساخته دا ستاسو چې کوم دی هغه سره بې ځایه تقسیم دی او زه چې کوم دی هغه سره هغه موحد یم او نعوذ بالله مشرک نشم جوړېدی او تاسو فی الحال چې هغه مشرک یې نو د شرک سره توحید چې کوم دی هغه سره نه کېږي په یو لوښي کې پاک او پلید نه ځایېږي پاک او پلید چې کوم نه ځایېږي چونکې دې صورت کې لوستو لغونې علمي خبرې ورته بیا کومه دلته موږ بله یو خبره چې کومه پرېښې وه ټایم هم دغه دی د حضرت حسین عثمان غني راته و خبره هم نیمګړې پرېښې وه دا بیعت رضوان چې کوم دی نو مسله وه اتلسم د ذوالحجې دا د حضرت حسین عثمان راته و د شهادت چې کوم دی هغه سره هغه ورځ وه هغې په وجه باندې وړاندې چې موږ لغونې مختصر خبره کړې وه کله چې عقاید جهان صلی الله علیه وسلم ته چې کوم دی یو خبر را رسېده چې حضرت عثمان راته و چې کوم دی هغه سره هغه مکې والا شهید که مشرکینو شهید که دا خبر اصل کې و غلط خبر غلط را رسېدلی خو حضور علیه السلام چې کوم دی چې خبر را رسېده نو بیا یې په دې باندې حضور مبارک ډېر پریشان شو دلته علما وایي او فرمایي چې کو عقاید جهان صلی الله علیه وسلم ته د غیب و علم وی نو هغې به حقیقت معلوم شو چې دا خبر دروغ دی لیکن وروستو بیا پته ولګېد ډېر وروستو بیا پته ولګېده چې شهید شوی نه دی شهید شو د دې نه پته و چې پیغمبرانو سره د غیب علم نه وي د غیب علم صرف دا خاصه د ذات د باري تعالی ده نو عقاید جهان صلی الله علیه وسلم چې کوم نه هغه سره صحابه راټول کړو دارنګې دا خبرې ورته وکړه چې دغسې مسله ده چې حضرت عثمان راته و چې کوم نه هغه سره هغې شهید کړی دی حضرت عثمان راته و په دغه وخت کې د حضور علیه السلام د سفیر په حیثیت سره تللی او تاسو ما مخکې ویلي چې هلته کې ورته ابو سفیان وویلې دغه وخت کې هغې له ایمان نور وړی سن 8 هجري کې د فتح مکې په دوران کې بیا هغې ایمان نه وړو دا سن 6 هجري کې دا واقع شوې ده صلح حدیبیه او بیعت رضوان به هر صورت چې کوم نه هغه سره حضرت عثمان راته وته ابو سفیان وویلې چې ته د خانه کعبې نه چې سانه د خوښې عمرې وکړه طوافونه وکړه خو عقاید جهان صلی الله علیه وسلم ته مونږ اجازت نشو ورکولی هغه ورته وایي چې څو پورې زما محبوب ما سره ني نه زه داسې عبادت نشم کولی ځکه عبادت هغه خوند کوي چې زما محبوب ما سره پسند کې وي دې ته محبت وي الفت وي به هر صورت نو حضور علیه السلام چې کوم نه هغه سره صحابه بیا راټول کړل او صحابو ته ویلي چې مونږ به د حضرت عثمان راته بدلالو بدله بالو د حضرت عثمان راته حضرت عثمان راته هغې شهید کړی دی مونږ به یې بدلالو صحابه 1450 صحابه چې کوم نه هغه سره هغه باقاعده چې په هغې باندې لبیک ویلې حضرت عقاید جهان سلام چې دا خبره وکړه حضرت ابوبکر صدیق راته و چې کوم نه هغه سره تیار شو چې مونږ د حضرت عثمان راته بدلالو حضرت عمر راته و تیار شو مونږ بدلالو حضرت علی کرم الله وجهه تیار شو چې مونږ بدلالو
دا د حضرت عثمان راته و چې کوم هغه مقام او مرتبه وه. بیا حضور علیه السلام ټولو صحابو نه په دې خبره باندې بیعت وکړو چې تاسو د حضرت عثمان راته و بدله علی، نو چې کم کس بدله اخیستو اراده لري زما په لاس کې لاس راکړي، دې ته بیعت وایي. ټولو صحابه یعنې 1450 صحابه نمبر په نمبر چې کوم نه هغه د حضور علیه السلام په لاس کې لاس ورکړو. همدقه به ویلي چې مونږ به بدلالو، بغیر د بدلې نه مونږ نه واپس کېږو او مونږ د دې ځای نه واپس نه ځو، بلکې مونږ به د خانه کعبې چې کوم نه مکې رخ کړو، د حضرت عثمان راته بدله هغه الو داسې نه پرېږدو. کله چې د ټولو بیعت ختم شو، د ټولو چې کوم نه هغه سره بیعت ختم شو، نو آخره کې حضور علیه السلام چې کوم نه د حضرت عثمان راته دپاره بیعت وکړو چې مونږ د حضرت عثمان راته بدله الو، دا د هغه ځان نه بیعت شو، دا یو لاس مبارک اوچت کړو، وایي دا د حضرت عثمان او خپل لاس کې ورکړو، دا چې کوم نه بیعت شو. به هر صورت د بدل اخیستو لپاره دا ضروري ده چې دواړو طرف نه به کله به ته چې کوم نه بدل الې او کله به څه کېږي شهید کېږي هم. نو مطلب د حضرت عثمان راته مقام او مرتبه په دې ځای کې دا ظاهره شوه چې دا نه عظیم مقام او مرتبه ده چې حضور علیه السلام د هغې دپاره ځان شهید کوي. بدل چې هلې بدل خو دواړه روښه کېدی شي. د دې وجې نه چې کوم نه خپل شهادت مخې ته کوي، خو د حضرت عثمان راته بدله اخلي، د حضرت عثمان راته مقام او مرتبه تې نه چې کوم نه مخې ته راغله. او کله چې دا بیعت چې کوم نه هغه وشو، بیا وروستو پته ولګېده، دا وروستو بیا پته ولګېده چې حضرت عثمان راته هغې شهید کړی نه دی، شهید کړی نه دی، خو دا بیعت د دې نه پس منسوخ شوی نه دی. دا بیعت بحاله چې کوم نه دقسې پاتې ده، زمونږ ستاسو په کاته کې را روان دی چې چېرته هم چې کوم نه هغه سره هغه د اسلام داسې یو نموړ او دارنګې علمبردار شخصیت هغه چې کوم نه هغه سره کفار هغه ته نقصان رسوي، نو موږ تاسو به د هغې مرسته او دارنګې حمایت کوو او د هغې دپاره به چې کوم نه هغه سره هغه باقاعده چې کوم نه هغه سره کوشش کوو. نو ما تاسو ته ویلي چې د حضرت عثمان راته قربانۍ خو د اسلام دپاره ډېر زیاتې دي، ډېر زیاتې دي، تر دې چې د تبوک په موقع کې چې کوم نه هغې دا نه غټ تعاون وکړه، دا نه غټ تعاون چې حضور علیه السلام وفرمایل چې دا عثمان که د دې نه پس هر څه کوي بس چې کوم نه هغه سره هغه ته معاف دي، بس نن د دب دپاره چې کوم نه هغه سره هغه پوره دا دستخط وشو چې دا چې کوم نه بخشای دی. به هر صورت نو د بیعت رضوان چې کوم نه هغه سره خبره وه، د هغې تذکره خود قرآن کریم اذ یبایعونک تحت الشجرة، او د هغې بیا باقاعده صفتونه او اوصاف هم ذکر دي. فانزل السکینة علیهم واصابهم فتحا قریبا. د دغه بیعت چې کوم نه دا دغه شو چې صحابو باندې تسکین راغی، د هغې زړونه مطمئن شو چې موږ به د حضرت عثمان راته بدلالو، او دارنګې دا فیصله هم پکې راغله چې واصابکم فتحا قریبا، نږدې او قریب به تاسو یو لوی فتح میلو شي، فتح مشي په شکل. دغه مکه چې د کفارو په قبضه کې و، الله جل شانه دوه کاله پس سن 8 هجري کې د آقا دو جهان سلام د صحابه لاس ته چې کوم نه هغه سره هغه راوستله، او هغه خلک کم چې هغه چې کوم نه هغه وخت کې هغه په بیعت باندې دي چې کوم نه مجبوره کړو، ما هغه خلکو بیا توبې ایستل او دارنګې چې کوم نه هغه سره ایمان یې راوړ. به هر صورت دغه مې سره وعده کړو، زموږ ټایم برابر دی. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دعا کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. دعا کې د استاد مشران کوم چې وفات دي، باری تعالی مغفرت کامله عاجله نصیب کړي، قبور باری تعالی منور معطر کې مخکې زندگی باری تعالی خسته کړي. کم کسان کم مشران حیات دي، باری تعالی زندگو کې خیر او برکت ورکړي. کم کسان بیماران دي حاضر جمع کړي، کورونو هسپتالونو کې دي، باری تعالی ټولو ته صحت کامل عاجل ورکړي، لوی واړه نارینه زنانه ټول روغ کړي. د چا روزګار نشته باری تعالی ورته د حلال روزګار ورکړي، د چا روزګار شته باری تعالی د حلال وګرځول کړي، د چا اولاد نشته باری تعالی ورته نیک عمله صالحه نارینه زنانه اولاد ورکړي، د چا اولاد شته باری تعالی د سترګو یخوالې وګرځول کړي. د دې زمانې فتنو حوادثات هم باری تعالی محفوظ او مامون ساتي. بالخصوص نن چې کوم نه هغه سره زموږ ستاسو د دې وطن د آزادۍ دا چې کوم نه هغه سره هغه ورځ ده 14 اګست، نو په داسې موقع باندې چې کوم نه هغه سره دعا پکار ده زموږ د وطن چې زموږ مشران او علماو او د هغې پکې وینې تېر شوي دي. د دې وجې دا جنډه چې کوم تاسو وینئ دا هم د یو عالم د لاس جوړه شوې ده.
او دا جنډه چې چا اوچته کړی شیخ الاسلام شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دا د هغې د لاس ته. نو د دې وطن چې کوم نن په آبادولو کې د علماو ډېر غټ کردار دی. نو خصوصي دعا کې باری تعالی زموږ دا وطن آباد او شاد او خاد کې، او کم خلک چې د وطن چې د خرابولو کوشش کوي باری تعالی ورته هدایت وکړي، او که هدایت په نسبه کې نه باری تعالی نیست و نابود کړي. زموږ دا وطن چې کوم الله جل په دین باندې خاد کې د دې وطن قانون باری تعالی د قرآن او حدیث قانون وګرځول کې، او دا د انګریز او لعنتي قانون باری تعالی د دې نه لري کې. آخره خاتمه بالایمان کې حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت لپاره سانه د خیر دعاګانې غوښتي. مونږ ټول به چې برخه وکړي سانه شر فساد فتنه عمل ہے مونږ ته حفاظت راکړي. د حضور علیه الصلاۃ والسلام طریقو باندې زندگی تیرول ته آسان کې، غیر طریقونه تبارک تعالی نفرت پیدا کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.